अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह क़ुल इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशाअु व यहदी इलैहि मन अनाब। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। सूरतुर रअद मखनी आयतुन की औसाफ द मोमिनानो औ क़बाहतुना द मुनकिरीन ज़िक्र करो। मोमिनानो सिफत दादे चे लवज़ ब पूरा कई, लवज़ ब मातईना खिलाफ आहद कार बन कई। वादा शिकनी बन कई। अल्लाह चे वर्ता सवीली चिदा यौज़े कई, कम हुक्मों करली दा उकई दा कवई नाग कई। खशियत इलाही पकी द नाकारा हिसाब द क़यामत द उरज़े द हिसाब किताब न हम पैर की दी। दुनिया के दीमाने हालात राजी खलक बदरदी वही तकलीफ़ रसई नुदीद अल्लाह द पार सब्रुम कई। आमाल प लिहाज सरा इक़ामत सलात कई, इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह कई, ख़र्च कई, पल माल लगई। बल तरबता पने कई बांधे बदी ख़त्मई, प तौहीद बांधे शिरक ख़त्मई, प सुन्नत बांधे बिदआत ख़त्मई, प खो अखलाक़ बांधे बद अखलाक़ ख़त्मई। नुदान्ना सिफ़तुन दी खसलतुन दी नदीद पारे वे ची ददीद पारा आखिरत के खैस्ता कोर बई। खैस्ता कोर द जन्नत बई, द हमेशवाली बई। आगे तो बदीम दाखिली गया और ददी ची कम खपल खपलवान दी, रिश्तेदारान दी, प्लार निको, बेबियान औलाद, नवसी कड़वसी वगैरह दीबा जन्नत तजी ददी सरब जन्नत तदाखिलीगी। मलाइक चे राज़ी दी ख्वाला हर तरफ न बराजी और द सलामतियाँ खबरी बकई। सलाम सलाम वेना बई द हर तरफ ना। नुदारे खैस्ता कोर दे। बल तरबता औसाफ़ क़बीहदी द मुनकिरीनो सिचल गई लवज़ मातई। लवज़ करले नु लवज़ मातई। अल्लाह व तसा हुक्म करले ना हुक्म कट कई। अल्लाह वही दाकार कवानु दे न कई, बल फसादियान दी फसाद कई पज़मक। आगे माने बिया ददगे मुनकिरीनो खैर खबर बिया अखली। अल्लाह व तवीलु कले व तवेच आइदु लहुम मस्ततातुम तैयारी तो ताकत पैदा कई। नुकला व तवेच
یو سړی قلاریږي نه حمله کوي تا ته انګته اچي دې بې ایمانه نو شرد بهم من خلفهم سوچ شاته دي نو هغه په ترهوي دې سره داسې عملو کوي چې هغه رستو خلق بیا یاد ساتي مخکې سورته انفال توبه کې دا خبرې شوي وي چې کوم رستو خلق دي د دې نه شاته صفونه دي شاته خلق دي چې هغه د دې په سره چې کم څه کولای کېږي چې هغه هم د دې په دغه عمل باندې اترهيږي بشاشي منډي کی یادا چې کم راغلی ندي ناغه په مترهيږي هغه مو یریږي داغي پزړونو کې روح پیدا شي نو دا کسان د دې لپاره لعنت ته د الله د رحمت نه لری دي او د دې لپاره ناکار کور دی دا د دې بد خصلتونه ذکر کړو نو ورپسې آخري انجام د دې ذکر کو دنیا کې الله رب العزت چال رزق زیات ورکی پر آخرہ ولی چاوانی تنگسیارا ولی دا الله اختیار دی دا دې لپاره چې دنیا سره با خپل زړه نه غټه کوي دنیا شتی جستا یو حالت ته نشتی جو بل حالت ته نه هر حال کې دا الله رضا د پیغمبر طریقہ که غریبی نه پاغه کې بغریب والی کې دا الله حکم او پیغمبر طریقہ باندې عمل کمالداری دا نو هم دا الله په حکم باندې پیغمبر په طریقه باندې عمل نه الله وې داسې کوي بعض خلک په ژوند دنیوي هغه خوشاله شوي دي نو ژوند دنیوي خو هیڅ نه ده د دې خو سړی سره نسبت د آخرت سره نشي کولای الله وې ومل حیات الدنیا فی الاخرته الا متاع وزدیاتونو کې زجر د منکرینو د رسالت تا ورپسې بیا ترغیب ورکې قرآن کریم تا زیر ورکې مؤمنانو تا او بیا رستو دعوت توحید بی زجر منکرینو د قرآن او د پیغمبر تا نابم پیش کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَيَا کسان چې کفر کړل ولین نازلېږي په دبانې نخاد د درب د طرفنا قل ان الله يذل من يشاء وتوا يقين الله گمراه کوي چاله چې وغواړي ويهدي الیه من اناب او لار خي خپل ځان طرف ته هغه چاله هغه چاته چې هغه انابت کوي الله ته رجوع کوي الله ته ورګرځي پزړه کې داغه طلب دې چې زده هدایت ته ورسم نو الله رب العزت هغه سړی ته هدایت کوي پزړه کې څه طلب شتي بے طلب دا الله هدایت نه ور کوي زړه کې یو طلب شتي چې زده پنه غلار روان شم زده الله ته نږدې شم نو الله وته هدایت کی الله رب العزت یو ہدایت عامه ده هر یو شی ته داغه مناسب هغه ته خون خود الله انابت چې څوک الله ته ناسوب دي مؤمنان الذين امنوا اكسان چې ایمان راوړل او تطمئن قلوبهم بذكر الله او مطمئن کیږي زړه د دې د الله په ذکر دا الله په ذکر یې زړه مطمئن کیږي دا الله په قران یې زړه مطمئن کیږي وتطمئن قلوبهم بذكر الله مطمئن کیږي زړه د دې د الله په وعده باندې الله وعده کړل د مؤمنانو سره د نجات الله وې سبتا سلا نجات در کوم په دنیا کې نو په آخرت کې
نو دې مطمئن دی زما سره خو الله دی وی بل چې شي نو هغه سره بسې نو هغه سره هغه الله باندې اعتماد نشتی بروسه نشتی ناغه په خپل پتور دا ټوپک دی خپل اسلحه دا پاغه باندې اعتماد دی او دا الله مانون کی ایمان راوړون کی په الله باندې اعتماد ساتي نو الذين امنوا اگسان چې ایمان راوړل وتطمئن قلوبهم بذکر الله مطمئن کیږي زړه د دې الله په ذکر باندې د الله په کتاب باندې د الله په وعده باندې الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر باندې مطمئن کیږي زړه د الله په ذکر باندې د الله په کتاب باندې د الله په یاداش باندې د الله په وعده باندې مطمئن کیږي زړه الذين امنوا اگسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل صالح کړل نو توبه لهم خوشالي دا د دې لپاره وحسن مآب او ډېر خپل ټکانه دا ایمان راوړل نو ددو آخري انجام بخېستي آخري زې سوي جنت ته ناغړې خپل ټکانه دا د دې لپاره خوشالي امدانو د دې لپاره زیره هم ده وحسن مآب او ډېر خپل ټکانه وای توبه لهم د دې لپاره زندگی رستو نه چې دنا هغه بوله خېستای ټکانه به هم خېستای کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك كذلك ارسلناك في امه كذلك لذلك وی دې د پاره منګلې غلې تو فی امه فاغ ډل کې پاغ امت کې قد خلت من قبلها امم چې یقینا تیر شوی دي د دې نه مخکې ډېر امتونه ډېر خلک تیر شوی دي سوچو کې د نوح علیہ السلام اولنې هغه قوم دی د نوح علیہ السلام چې هغه تباه شوی دی دنه مخکې آدم علیہ السلام او د نوح علیہ السلام منځ کې خلک راغلي لیکن دغه سه حال پچامه نه راغله نو د نوح علیہ السلام قوم ته وګورا نو ورپسې رستو چې راځي نو عادیان دي سمودیان دي د صالح علیہ السلام قوم دي د شعیب علیہ السلام قوم دي فرعونیان دي یو دی بل دی ډیر شي قومونه تبا شي دي څومره تبا شي دي قد خلت من قبلها امم یقینا تیر شي دي مخکې د دینا ډیر امتونه لتتلو علیهم دې د پارا منګه الله وی منګه دې د پارا تراله غلې چې بیانې بت پدی باندې سبب بیانې الذي اوحینا الیک هغه څه چې منګه وحی کړل تا الله چې کوم وحی کړل نو هغه بیانې یو وحی جلیدن یو وحی خفیدا وحی جلیدا قران کریم نو دا قران کریم په دې باندې بیانې بل دا چې وحی خفیدا هغه احادیث دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریح دا خبرې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وضاحت کوي لتتلو علیہم د پار دې چې تب بیانې پدی باندې لولي و پدی باندې الذي اوحینا الیک هغه سچ وحی کړل موږ تا وهم یکفرون بالرحمن حال دا دې چې دا خلک انکار کوي د رحمان ذاتنا رحمان ذات نه مني یا رحمان په صفت سره نه مني الله مني لیکن وای رحمان نه دی هغه وای نو د رحمان صفت نه دی انکار کوي او یادی هم یکفرون بالرحمن دا الله نه انکاری اندي الله نه انکاری بعضی خلق بداسي دې خو ځا الله منم لیکن دا الله نه مني نشي دا الله نه مني نو دې څنګه الله مني دا الله منل پکار دي نو الله بم مني نو دا الله بم مني داړ بم مني نو دې څه کوي دی که الله مني لیکن دا الله نه مني بیا الله حکم کړل الله پیغمبر را لګل پیغمبران را لګل نو کتاب را لګل نو داخله کې انکار کوي دا غینا
وهم یکفرون بالرحمن دا خلق انکار کوي د رحمان ذات د کتابنا د رحمان ذات د احکاماتنا د پیغاماتنا انکار کوي هم یکفرون بالرحمن قل هو ربي رحمان ذات چې دی هغه زما رب دی لا اله الا هو نشته لا عبادت سوا دا نه بل څوک نشتی هغه یک یو ذات ته چې هغه همیشه نه دی همیشه وي هغه ذات ته چې هغه مشکل کشا دی هغه پریاد رسته دا هغه سره څوک شریک نشتی صداري نشتی برخي والے نشتی علی توکل تو هغه ما توکل کړل ویلې اما تاب الله ته دی ورګرځیدل زب الله طرف ته ورګرځم نو چې الله طرف ته ورګرځول کېږي نو سبي الله طرف ته چې ورګرځول کېږي نو د الله اومنه چې الته کې ته خو بدله دل درکی خکور دل درکی خټی کانا درکی نو ټیکانا رجوع الله تعالی واپس تل دی الله تعالی کزه زین زید کنټرول لوي ولو ان قرانا سيرت به الجبال کچره دا قران کریم داسې کتاب وی چې بوتلې شوی په دې باندې غرونه او قطعت به الارض یا کټ کولې کې دې په دې باندې زمکا او کلمه به الموت یا خبر کولې شوی په دې باندې مړو نو دا خلک بیا د خلکو بیا هم دا کتاب نه منو دا کافر دي نو بیا نه مني یا لو ان قرانا کچره داسې یو کتاب وې دا الله د طرف نه چې نازل شوی وې هغه باندې دا کارونه کول کېده ناغه بسوي هغه به دا قران وې بل بنوي بل قران بل کتاب بنو هغه به دا کتابو دا قران کریم بو چې په دې باندې باغرونه بوتل کېده په دې باندې با زمکا کټ کول کېده سفر به کول کېده په دې باندې بمړو خبرې کولې شوې لیکن خلق داسې دي دا الله نه مني نو دا الله کتاب نه مني بل لله الامر جميعا بلکې دا الله په اختیار کې دي کارونه ټول اختیارات ټول دا الله دي دبل چا اختیار نشتی کم اختیارات جاء ته اختیار وي یو ظاهري اختیار دی ظاهری اختیار د یو شی مالک یو د بل شی مالک بل وای دا کور سما ده دا ډیر دا سما ده دا گاډه دا سما ده پدې کې زچ سکو منا کولې شم د زو د نظم اعظم دا گاډه به استعمالو ما چلو مې سچ کوم بکوم ما سره پیسې دي مال او دولت ته زما خپل اختیار دی چې شاله ورکوم سچ وسره کوم نو کوم دا ظاهری اختیارات شتي دغه اختیارات دلته کې نه وي اختیارات دی وي دا عالم وي بل چا راټینګ کړل بعض خلک په کې داسي دي څوک وي دا نظام چې دی نو د بل چاته حواله کړل نو دا بل څوک چلای څوک سوي او څوک سوي څوک دلته کې ظاهري لګړې معمولی کم کارونه چي دي وای دای بل ته حواله کړلی چاته د سر دړواله کله دا به خکه دا به خکه چاته لیونی حواله کړی دا لیونی وته جوړه چاته بل څه شي حواله کړل دا اولاد دې نو دا به ورکه خواګانی نو دا به ورکه کراشي نور په کراشي نه بل لله الامر جميعا اختیارات ټول د الله دې بل چا نشتی دا زموږ په ځین کې پوخا به دی خودو دا ازمکه چا راټینګ کړل وې دا یو وای راټینګ کړل دا ازمکه چې دا د وای پخکر پرته دا هغه غستاغه نږدې گاونډیان چې دا وای نه مني وا مني او دا وا بچی دي هغه وای دی وای خدا جنس چې دی نو دا یو دی وای یو جنس دی نو مخکې زمونږ په ذهنونو کې دا خبرې خو دي سکول کې دا قصې فقها کتابونو کې وي زلزلہ ولې راځي دا پونچال ولې راځي زلزلہ ولې راځي وای دا ذکر راځي چې دا زمکه چې نو دا وای پخکر باندې پرته ده
نو کله چې د غوای خکر ستړی شي دا یو خکر ستړی شي د بل خکر ته چې اړې نو سلسله راشي دلته کې هغه چې مخکې نه زمونږ ذهن دې ته تیاری چې او د غوا ومانه د غوای ومانه داغه احسان بمنه نو زګه ولګیا دي واجدا مجاز کوي دی وته لاسونه نیولې چا ته خلینی ولي هغه رسکی افلم یاس الذین آمنو آیا ندی ښکار شي ندی ښکار شوی داخلك ندی پوه شوی هغه سان چې ایمان راوړل الله یشاء الله لهذا الناس جميعا آیا ندی پوه شوی هغه سان چې ایمان راوړل کچره الله غوته هدایت نو هدایت به کړو دی ټولو خلقو ته کالا زور کولای چې دا ټول خلق په جګ کې جګ په نپاسې خو دی ټول په کې راتن نکړي والله جګ نګ دی الله چا مې زور نه کوي په پړې بچا بچ سو په پړې باندې راتړي نه اختیار دی ته چې کې ځان لکوا لار داد غره افلم یاس الذین آمنو آیا نه ذکر شوی آیا نه دی پوه شوی کسان چې ایمان راوړل الله یشاء الله لهذا الناس جميعا کچره الله غوښته نو خامخا هدایت به کړو ټولو خلقو ته لیکن الله اختیار ورکړي نو څوک ایمان راوړي او څوک کفر کوي ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعات او همیشه ویا کسان چې کفر کړل تصيبهم رسب دیتا بما صنعوا په سبب دا چې کوم کړل قارعات د ټنګون کې آفت او تحل قریبا من دارهم یا به نزدې را پریوزی نزدې د دې کورونو ته را پریوزی با نزدې د دې کورونو ته حتا یاتی وعد الله تر دې پوری چې راشي وعده د الله ان الله لا يخلف الميعاد یقینا الله خلاف نه کوي د خپل نیټه وعده خلاف نه کوي نو کله چې یو سړی خلاف کوي کفر کوي نو عذاب پر راځي نو پدی باندې برا پریوزی وګوره فلسطین کې کو ګوره ال دغه کافرانو باندې عذاب راغې په بل باندې راغې په بل باندې راغې نو دلته په نور باندې راغې نو کلا الله ور کوي نو په خپل س اسباب پکې استعمال نشي کله پکې الله نور پکې استعمال کی مسلمانان پکې استعمال کی نال دغه لګیا دي او تحل قریبا من دارهم یا برا پریوزی د دې کورون ته نږدې حتا یاتی وعد الله تر دې پورې چې را بشي وعده د الله یقینا الله خلاف نه کوي د خپل نیټه د خپل وعده چې کوم کړه به کوي اب پوره کیږي یو وخت به راځي په ټوله دنیا باندې د اسلام جنډه په لګې دي ټول مسلمانان کافر به یو نه پاتې یو وخت به راځي کله به راځي هغه الله ته پته کله راځي او نه بعضي وختونو کې الله رب العزت سزا ورکي کلا د یو پلاس باندې نو کلا د بل پلاس باندې نو کله په خپل ورکی سبب هم نه معلوم کله په ور راووري کله په مرغان راولېږي کله په مولا خان راولېږي نو کله په ماشي راولېږي دا د الله اختیار دی الله کار دی باغی باندې ول عذابونه ورکی سزاګانی ورکی کله به باران نو شروع کی نو کله به اسمان نه کانی راووري دا د الله کار دی نو کله د چا په لاس باندې ولور کی خبره ای داسي یو طرف ته الته کې هغه خلک دي چې هغه دا غوا عبادت کوي ناغي لګیاري وس انګت یاچی د پاکستان کې څومره چې موږ ټول کدل دغه اندوان وسیږي ناغم زمونږ پاکستانیان رونه دي ښا دیبم خلافی د هغه خلکو ولې خپل کورس ګرانی نه مسلمانان چې څومره دي زمونږ کاغا اشاعت التوحید و سنت والدی کاغا جمعیت علماء اسلام والدی کاغا نور پارټو والے ټول پدې کې متفق او اتحاد دې پکې زمونږه پکور باندې یو سره راځي مکور خرابای نو به ټول یو کی ټول یو دي پدغه د مقابل د پاره بټول یوي ټول او سوګرا وتلیم دي چا خپل اظهار د یکجهاتي کړم دې لګیا دي منګه د خپل ملک د حفاظت د پاره ټول یو ضرورت راشي ټول به یو ځکیږي با ټول به جنگيږي ټول به د خپل ملک حفاظت وکړي او وس ضرورت چې دانشتي
دعا وکړي دعا کوي د خپل ملک د پاره الله رب العزت دې زمونږ ملک لا زمونږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي د ملک د باشندگانو هر څوک چې دي فوج دې زمونږ فوج دې زمونږ رونه دي زمونږ د قوم بچي دي زمونږ د ملک محافظین دي نو هغه دي زمونږ عوام دي څومره چې دي هغه فوج لګ دی چې په شا باندې قوم ولاړل نو دې ګټه کوي او چې کله د دې او د مل په منځ کې د فوج او د قوم په منځ کې فاصله راشي خلاف راشي نو بیا مسله ګران شي لیکن په دې مسله کې چې پاکستان ته یو سړی په بد نظر ګوري پاکستان باندې حمله کوي پاکستان ته سترګې ورانه نو دا ټول بیا یوي فوج دی که پولیس دی حکومت ته او کنه عوام دي ټول بیا یوي الله رب عزت دې زموږ د ملک حفاظت وکړي الله رب عزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا